حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یو سړی راغی وی زما بچی نشتا نو ورته استغفار وایه ور توبه ده بخنه غوښتل دي. بل یو سړی ولا راغی وی صاحب زمونږ په علاقه کې قحط دی اوبه نشته ګیا نشته وی استغفار له زور ورکړي. بل یو سړی ولا راغی وی صاحب بے مال یم کمزور یم غریب یم فقیر یم بے وس یم قرضدار یم وی استغفار وایه. یو بل سړی ولا راغی وی صاحب څوک مې عزت نه کوي هر سړی مې رټي وی استغفار وایه. یو شاګرد ورته وی استاد جی بل دم سجده دي که دا یو ټکی یاد کړی خو چې څوک کومه مسله راوړي ته ورته وایه استغفار وایه. حسن بصری رحمت الله علیه ورته وی الله په قرآن کې د دې استغفار د دې بخنې غوښتې او د توبې اوه وعدې کړي دي اوه وعدې. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله نه بخنه وغواړئ توبه ورته وباسئ معافي ترې وغواړئ او به م بخي انه کان غفارا. ګوره ګناه به دې وبخي. دا یو وعده شو دا یو شو. انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. که قحطی باران نکیږي نو په شیبو شیبو باران به در باندې راووري قحط به دې ختم کی. دو شو ویمددکم باموال. که غریبی مال د سره نشتا قرضداری بے کسے مال بدل درکی. و بنین بچی دی نشتا زامن دی نشتا زامن بدل درکی. سلوش و اجعل لکم جنات یرا مال میں دیر باغون و زمکی میں پکار دی اب ہم دل درکی. و اجعل لکم انہارا سیب ددین ہم زیادہ زمکی پکار دی کہ نہرون پکی چلے گی داب ہم دل درکی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. عزت تی سوک نہ کئی پا دنیا کے دا بیزتے جن دے استغفار وایا اللہ بدل عزت ہم در کی. نو رب العالمین پا قرآن حکیم کے پا دے استغفار او وعدی کری دی قرآن کی او وعدی کری دی. نو چی او وعدی رب العالمین پا قرآن حکیم کے پا استغفار کئی نو دا دیوالی خلقو تا بیاد استغفارو نخیم. نو دا مارونو پا بخنا بیت اللہ شریف تا مخامخ خدای پاکم بودا یو آیت پر غلاف دا پاس آیاتون لکلی دی کم چې دا بیت الله مبارک غلاف تے نو پاغی دا قرآن حکیم آیاتون لکلی دی او دا اللہ نمونا یا حیو یا قیوم او دا حج متعلق سونا آیاتون دی دے پر دیر مزیدار دا سرو درو پا خط لکلی دی دا سرو درو پا تاری پا دا آیاتون لکلی دی. نو ما چه مخامخ ورطاو کتل نو یو آیات پی لکلیو نو دیر خوان دے راک دیر خوان دے راکا او ډیر د الله په حضور کې شکریه مې ادا کړه او د ډېرې خوشحالۍ د شکریې نه جړا راله هغه آیت داسې دی ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه داسې دی ومن یعمل سوءا سو قاری پکې شته او یعمل او یظلم نفسه غالبا یجد الله توابا رحیما. مانا به درته وکم ګوره بیت الله په دې غلاف یې لیکلی دی معنی دا سے دا کہ سوک گناہو کی گورا قرآن حکیم کے اللہ کہ سوک گناہو کی نو گناہ خو مونږ ټولو کړی ده کنه سوک دې پاک شته نشته او یا پزان ظلمو کی پزان زیاتې مونږ ټول کوو پزان زیاتې کوو که څوک ډاکه کوي که څوک غلا کوي که بل ته کنځل کوي که په بل ظلم کوي دا ټول ځان سره ظلم دی ځان سره زیاتې دی. نو الله فرمای د بیت الله په دې غلاف د پاسه دا آیات لیکل شوی دی چې څوک ګناو کی یا پزان باندې ظلم وکي او بیا د الله نه بخنه غواړي یجد الله توابا رحیما الله به توبه قبول کی او رحم بم پیو په دې بیت الله د پاسه لیکلی. ما وی یا الله تاسو نه مهربانه بادشاہ اعلان درته کوي پزان دې ظلم او زیاتې وکړو یا ګناه دې وکړه اللہ تا توبہ و باسا در باندے توبہ دیم قبلی او رحمم در باندے کئی انامم دل در کئی. نو بابا مرگرو تاوی چی گورا دا آیات در تمخامخ لکلی شوی دے دا قیامت پر روز بدنوز خدای تا پوس کئی چی دا اللہ بندنو ولی توبہ نیستا ما خود انسان پڑھکے چولیو نو دا بیت اللہ پا غلاف دا پاسا من پی لکل کری دی در تمی شیشہ مخامخ کلا چی او باسا توبہ بخنا او غوارنو کم بخت بیا دیم توبہ نیستا بیا دیم بخنه نغوخته بیا دیم معافی نغوخته
زمارونو الله په خپل اعلان کوي ما به یا الله تا ویلی دي ما نه دي ویلي تا په خپل کتاب کې ویلی دي چې څوک ګناه وکړي او په ځان ظلم وکړي او بخښنه وغواړي نو زه یې بخم نو موږ ګناهګار هم یو موږ په ځان ظلمونه هم کړي دي او موږ د نه بخښنه هم غواړو نو پروردګاره زموږ مغفرت نصیب کړي دا به د الله په حضور کې سوال کوي زمارو او الله دونه خوشحالیږي په توبه مولانا روم صاحب رحمت الله علیه خو لوی بزرګ هم تېر شوی دی او صوفي مو هغه یو واقع لیکلی ده وی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې شرابو باندې خو پابندي لګېدلې او مخکې نه خو عمر فاروق رضی الله عنه په نوره سختي مو کړله چې یاره که چا سره شراب برآمد شو یا چام اسکل نو ګورم به ورسره هغه سخت طبیعت هم سخت مزاج هم و یو ځل د مدینې منورې په یو لاره په یو کوڅه کې را روان دی یو سړی د یو یهودي د کوره راووت او لاس کې شراب بوتل نیولی چې څنګه هغه راووت او د شراب بوتل ورسره دی د هغه څه خیال دی چې ما به څوک وویني چې ویې کتل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په نظر ورغله بس بادشاه په خپل امیر المؤمنین ولید بوتل یې زر راواغېسته صادر کې ونغښته او ترخ کې ومنډه او په دې زړه کې وی چې الله اوس راته معافي وکړې نو زما د توبې که بیا مې شرابو له ګوتې مې یوړی ځکه به یو انسان ګواه راشي نو دا خو په ما باندې امیر المؤمنین په خپله ګواه دی دې په خپله ولیدم بل چا خو نیم نه دی هغه په خپله ولیدم هغه دی را روان دی او عمر فاروق رضی الله عنه چې دی ولید چې شراب بوتل ورته پسې راتېر شو ودرېږه هلکه څه کوې دې ورسره پېږي دغسې لاسونه یې لچې څه دي در سره څه نشته اعتراف کې دې سري صادر دی جی صادر کې سري جی بوتل دی پکې بوتل کې